هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا درز د قیامت د رختین خلقو اغا صداقت بدوی ته فائدہ ورکي لهم جنات دوی د پارا جنتون دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې داغینا نهرنا خالدین فيها ابدا همیشه به دي پاغي کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی د الله جل شانه د دوینا او رضا د دوی دا غنا سورة المائدة آیت نمبر 118 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم دین مخکی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د ورځې د محشر د انبیاء کرامنا سوالات پاغي کی د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام نا چې کوم سوال او جواب کیږي دا غي ذکر فرمایل حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام د خپل قوم په حواله سره د الله جل شانه په حضور کې با عاجزانه درخواست کوي چې ای زما رب کته وغواړي نو دوی ته سزا ورکړي نو دا ستا بندگان دي او کچری ته دوی ته بخنه وکي نو ته ډېر زورور او حکمتون والا ذات ان تعذبهم فانهم عبادك کچری ته دوی له عذاب ورکړي نو دا ستا بندگان دي و ان تغفر لهم کچری بخنه وکړي دوی ته فانك انت بشکت عزیز الحکیم زورور حکمتون والی دا آیت مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو شپه د مسخوتن مانځنه بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله مونږ وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو طرف ته کېناستو چې کله خلق د مانځنه فارغ شو لاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته مانځه ته ودرېدو زه رالم خې طرف ته ودرېدم ما ته اشاره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خې طرف ته د ودرولو او بیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغی نو هغه ته اشاره فرمایل ګس طرف ته درېدو بیا مونږ ځان ته مونږ شروع کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مانځه کې په قرائت کې هم په رکوع کې هم او په سجده کې هم دغه آیت مبارکه لستل ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ټول شپه د جړا په حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تیر کو دغه آیت مبارکه لستل تر دې پورې چې کله سحر شو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی چې ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې ما خپل مرګري ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه د تپوسو کو چې ټول شپه یو آیت مبارکه تا په لستلو کې تیر کو
کچری مونږ داسې کړی وي نو یقینا دا به غلط و تاسو داسې ولې وکړه دې وجه څه ده وایي چې حضرت ابن مسعود رضی الله عنه راته وفرمایل چې تر څو پورې نبي علیه السلام په خپله باندې وضاحت نه کړي مونږ ته دا تپوس نشو کولی نو حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې ما همت وکړو په خپله باندې نبي علیه السلام نه مې تپوس وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایل چې ما د خپل محبوب رب په حضور کې د خپل امت د سفارش د پاره د شفاعت د پاره درخواست عرض کو په دغه الفاظ سره نو الله رب کائنات جبريل امین علیه الصلوۃ والسلام رؤل غلو او ما ته بشارتونه ورولو او ما ته فرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم زبستا د امت په باره کې به تا خفقوم نه زبتا خوشالوم او ما ته داسې تسلی راکړه کچری هغه تاسو ته بیان کم نو تاسو به ډیر زیات خوشاله شئ او تاسو به مایوس نه شئ مفهوم داسې دی او دا الله تبارک وتعالى ما ته فرمایل چې ستا په امت کې چې چا شرک نه کړي مشرک نه هغه بنده به زه معاف کوم ستا په شفاعت باندې ستا په سفارش باندې لہذا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل عرض کوي چې یا رسول الله دا خوشخبری خلکو ته وورم دا زیر ورکم خلکو ته نبی علیہ السلام فرمایي چې او ورکا چې کله دی روان شو لک فاصله پورې لاړو حضرت عمر رضی الله عنه عرض کوي چې یا رسول الله کچری دی دا خوش خبری ووري خلکو ته چې کم سړی مشرک نه شرک نه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شفاعت او سفارش باندې به الله تبارک وتعالى دغه مغفرت کوي نو بیا خلق اعمال پری دي عبادت به پری دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل چې دا واپس وروغړي واپس راوغختلو او دغه وته فرمایل کچره دغه خبره خلکو ته وشي نو خلق با اعمال پری دي حالانکه د انسان د نجات لپاره خپل عمل چې دی هغه انتهایی ضروری دی لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حدیثو کې راغلي ټوله شپه دغه آیت مبارکه لستلې د خپل امت د سفارش لپاره د الله جل شانه په حضور چې دی هغه دعاګانې کړې دي اللهم یا رب امتی اللهم یا رب امتی په مانځ کې دغه دعاګانې کړې دي حشر په میدان کې به هم دغه دعاګانې کوي نو الله تبارک وتعالى بیا په ورځ د محشر فرمایي قال الله ابوي الله جل شانه هذا يوم دا ورځ دا ينفع الصادقين فائدہ باور کوي رښتیا وایونکو ته صدقهم رښتیا ویل دا غوي په دنیا کې چا چې په دنیا کې رښتیا ویلي الله جل شانه دا غي فائدہ به په دغه محشر کې ور کوي او دنیا کې رښتیا ویل انسان رښتیا وای تر څو تر دې پورې چې د الله جل شانه په نسبت باندې دي صادق ولیکل شي رښتینی او دغه انسان دروغ وای دا بیا داسې کذاب ولیکل شي په داسې رجسٹر کې چې هغه بیا میټاویږي نه صدق دا یو داسې بهترین صفت دی چې کله یو انسان کې داوی د مقام نبوت نه بعد د صداقت او د صدیقین مرتبه ده اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین لہذا چې کله انسان دروغ وي د الله تبارک وتعالى د رحمتنا د الله جل شانه د مدد او د نصرتنا محروم شي لہذا لعنت الله علی الكاذبین دروغجن انسان باندې د الله لعنت وی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت د دروغجنو د پاره نو لہذا هغه تاجر هغه کاروباری کس چې د تجارت کوي خود صداقت د لاس نه پری دي دروغ نه وي رښتیا وي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء رښتیا ویلو ولا تاجر چې دروغ نه ځان ساتي په ورځ د محشر باندې د انبیای کرام سره د صدیقین سره د شهدا سره د هغوی په صف کې برا پاسي حالانکه نه بدی نبی وي نه با صدیق وي نه با شهید وي
خو د انبیاء کرامو د صدیقینو او د شهداو په صف کې به ولاړي وجه سره په دنیا کې ځان د دروغ نه ساتل دي لہذا رښتیا ویلو سره محبت کول او د دروغ نه نفرت کول دا انتهایی ضروری دي صرف د خپل ذات پورې نه بلکې د خپل متعلقین د خپل اولاد د خپل ماتحت او د خپل عزیز او اقارب چې تر څو پورې د مسلمان رسایي وي د هغه رسایي پورې چې د دروغ نه نفرت او د صداقت چې د رښتیا ویلو دا جذبه دا په معاشره کې عام کول دا د هر مسلمان یو بنیادی او لازمی ذمہ داری ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بهترین صفات چې د هغې په بنیاد نبی علیہ السلام پر ټوله دنیا کې انقلاب راوستو د دنیا کونی کونی ته د حق پیغام ورسو په هغه صفاتو کې ټولو نه غټ اهم او بنیادی صفت هغه صداقت تر دې پورې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه مخکې د نزول قرآن نه مخکې مشرکین وبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صادق او امین وي 40 سال دور نبوت هغه پس 40 سال د نبوت نه مخکې چې کوم مبارکه زندگی و د نبی علیہ السلام هغه په صادق او امین باندې مشهور دغه صداقت چې کوم صفت په کوم مسلمان کې چې څومره زیات وي هغه عمره د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې د مقام او مرتبه اوچتي نو الله جل شانو فرمایي چې هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا ورځ د قیامت د رښتینی خلکو هغه صداقت بدوی ته فائدہ ورکي لهم جنات دوی د پاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې داغینه نهرونه خالدین فيها ابدا همیشه به دي پاغي کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی د الله جل شانه د دوینا او رضا د دوی دا غنا ذالک الفوز العظیم امدادا کامیابی لویا لله ملک السماوات والارض خاص الله لره د بادشاہت د اسمانونو او د زمکي وما فيهن او د هغه څه پدې کې دي وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څه باندې قدرت لرونکی دی آخري آیت مبارکه کې الله جل شانه د ټول صورت خلاصه ذکر کړه چې وحدانیت قابل د عبادت شیان شان هغه صرف او صرف د الله تبارک وتعالى ذات دی د الله نه سوا په کائنات کې څوک هم داسې نشي چې هغه د عبادت وکړي شي اگر چې هغه نبی یا ولی یا بل څوک ولې نه سورۃ مبارکه خلاصه الله جل شانه په دې آیت مبارکه سره ختم فرمایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك